أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح نشتري گناہ علیکم پتاسو باندې ان طلقتم النساء دا چې طلاق ورکو تاسو بی بیانو لرا ما لم تمسوهن ای ولم تمسوهن چې مسکړی نوی تاسو هغې لره یعنی کورواله مو ورسره نوی کړی مجامعت مو ورسره نوی کړی او تفرضو ای ولم تفرضو یا او لم تفرضو نوی مقرر کړی تاسو لهن دی بی بیانو لرا فریضة مهر نو گناه نشتا رب کریم فرمای ومتعوهن سمتا ورکی دی لرا یعنی اعطوهن من مالکم ورکی دی بی بیان لرا د مال ستاسونا سمر ورکیا علی الموسع علی الغنی پا مالدار باندې قدره پا اندازه د مالدار وعلى المقتر وعلى الفقير وعلى المقتر من وعلى الفقير په فقیر باندې قدره په اندازه د فقیر نو سړی ته به کتلی شي هغه عمره به ورله ورکوي متاعا منا متعوهن متاعا څه فایده ورکوي دي زنانو لره متاع ورکوي بالمعروف په ښه طریقه باندې حقا منی حقا حقا ثابت دی دا په ثبوت سره علی المحسنین په نیکانو باندې رب کریم فرمای وان طلقتموهن کچره طلاق ورکو تاسو دی بی بیانو لرا من قبل ان تمسوهن جمله تاویل د مصدر تواړه من قبل تمسیسکم الیهن مخکې د مس تاسو نه دی لرا یعنی جما ور سره نه د کړي وقد فرضتم هل دا چې مقرر کړی وي تاسو لهن دی بی بیانو لرا فریضه من مهرا مهر مقرر کړی دی ورلا نو رب کریم فرمایي فنصف ما پسنیم مهر هغه دی فنصف ما پسنیم مهر هغه دی فرضتم چې مقرر کړی تاسو دا نیم به ورله ورکوئ الا مگر هغه صورت کې یعفونا دا چې عفو کړي دا بیبیانې البته که دا بیبي وایي چې دا نیمم نه اخلم اوچ په اوچ ته تاوانې کېږي نو هېڅ باک نشته ګناه نشته معاف دې کړي او یعفو یا عفو وکړي الذي هغه شخص بیده چې په لاس د هغه کې عقدة النکاح تړل د نکاح دي چې خاوند دی خاوند ورته وایي بیبي هسې په تا باندې د مڼو خینوم کېښودلی شو بس ټول مې درته معاف کړه ټول واخله البته رب کریم فرمایي ای خاوندانو ان تعفو دا چې تاسو عفو وکړئ اقربو ډېر نږدې دی للتقوا دپاره د تقوا ولا تنسوا الفضل مه هېروئ تاسو الفضل معنا احسان بینکم په منځ خپل کې ان الله یقینا الله تبارک وتعالی بما په هغه څه تعملون چې کوئ تاسو بصیر بنا دی نو دومره مسایل بیان شو مخکې آیاتونو کې چې مشرک سره نکاح مه کوئ اے بیبیانو نه قسمونه مخورئ ګورئ څلور میاشتو نه زیات گنجایش نشته ګورئ بیا طلاق باین کیږي دارنګې د حیض مسئلې بیان شو مسئله د ایله بیان شو د طلاق مسئلې بیان شو رضا مسئلې بیان شو چې خاوند مړ شي نو بیبي به څلور میاشتې او لس ورځې انتظار کوي دا مسئلې بیان شو نو هلکه هسې نه چې په دې بیبیانو کې اخته یې ګورئ اصلي مقصود تا نه پاتې وي اصلي مقصود در نه پاتې نه شي ګورئ حافظو حفاظت کوئ ساتنه کوئ علی الصلوات په منځونو باندې پنځه ټیمه منځونو باندې ګورئ ساتنه کوئ والصلاة الوسطی خاصة الوسطی منه درمیانه منځ صلات العصر چې منځ د مازدیګر دی چې دا قول راجح دی اکثر مفسرین دي کې ډېر اقوال دي بعضې وایي مراد تینه د ماسپښین دی بعضې وایي چې مراد تینه د سهار دی خو اقوال زیات په مازدیګر منځ باندې دي والصلاة الوسطی منه صلات العصر چې منځ د مازدیګر دی وقوموا ودرېږئ لله الله لرا قانتین من عاجزي کوونکي زید ابن ارقم صاحب وایي مونږ به په مانځه کې خبرې کولې کله چې د آیت نازل شو قوموا لله قانتین فامرنا بالسکوت پس امر وکړی شو مونږ لره په سکوت باندې یعنې چپ کېدلو باندې ونهینا عن الکلام مونږ منې شو د خبرو نه په مانځه کې نو وقوموا ودرېږئ لله الله لرا قانتین عاجزي کوونکي په مانځه کې نو فإن خفتم پس کچری یریږئ تاسو د دشمن نه شکست ګړ د جهاد کې رب کریم فرمایي فرجالا فصلوا رجالا پس مونځ کوئ تاسو پیدله
او رکبانن یا پسوره کې د مونږ پرې خودلو یو ټیم هم نشته بس شکست ګټ دی کوشش وکړي چې قبله ته مخشي او که قبله مو ترک کنو هیڅ باک نشته د مونږ ټیم دی نو مونږ به نه قضا کې د مونږ قضا کولو د پاره وړو یو ټیم هم نشته بس شکست ګټ دی منډه ده پیدل مونږو که یا پسورلی کې وکړه رکبانن وکړه نو قضا کې به نه مونځ بعضې فقهاو داسې لیکلي دي یو سړی دی چې اوبو ډوب کړی دی او کله سر یې بره شي او کله لاندې په اوبو کې نو ده چې وکتله د مازدیګر مونځ ټیم دی دا نور ولاړ دی د په اشاره باندې دا مونځ ونه کړو نو د دې تپوس هم کېږي د دې حساب ورسره هم کېږي نو یو ټیم هم د قضا کولو نشته که بیماري په اشاره باندې وکړه فإن خفتم رب کریم فرمایي پس کچری یری دی تاسو د دشمن نه فرجالن معنا فصلوا رجالا پس منځو کوي تاسو پیدل او رکبانن یا په سوره باندې فاذا امنتم پس کله چې تاسو په امن کې شوي تاسو د یرینا د دشمن نه فذكروا الله يدوي الله لره یعنی معنا دا د منځ کوي کما لک سرنګ علمکم چې خودنه کړي تاسو ته الله تبارک وتعالى ما هغه طریقه لم تکونو چې نوې تاسو تعلمون پوي دی یعنی خودنه کړي دا هغه طریقه چې تاسو په علم نه لرنه په صحیح طریقه باندې بیا مونږ کوي اوس واپس د زنانو مسائل بیان الہ العالمین والذین کسان یتوفون چې وفات شي منکم استاسنا ويذرون من يتركون پریږدي دي ازواجا بیبیانی وصیتا منا فلیوصوا وصیتا باید دی چې وصیت وکړي په وصیت کولو سره وصیتا منا فلیوصوا وصیتا باید دی چې وصیت وکړي په وصیت کولو سره لازواجهم په حق د بیبیانو خپلو کې څه شي وصیت وکړي متاعا د متاع یعنی متعوهن متاعا ورکړي دي لره نفقه یعنی نفقه الى الحول تر یو کاله پورې طعام شو جامع شو وغیرہ غیر اخراج منا من غیر اخراج بغیر د وستلونه د کورونو نه وباسي ګوره دا کورونو نه بنو باسیا رب کریم فرمای فین خرجنا پس که او تدابی بیان په خپل خوخه باندې فلا جناح پس نشته ګناه علیکم پتا سو باندې ای وارثانو د مړو فيما پاغس کې فعلنا چې کوي دا بیبي فی انفسهن په نفسونو خپلو باندې من معروف په ښه طریقه باندې چې زینت ده په شرعي طریقه باندې ای ګوره که تاسو زورور یې په دې بیبیانو باندې ظلم زیاتې کوئ تاسو د پاسه ګوره زورور ذات دی ویریږئ د الله نه والله الله تبارک وتعالى عزیز زورور ذات دی حکیم خاوند حکمت دی دا آیت کریمه منسوخ دی په مخکې آیات چې تیر شو که دا امر وجوبي شي نو بیا دا منسوخ دی ابتدایي مسئله دا وه په ابتدا کې یو کال انتظار او د بیبي خاوند به چې مړ شو یو کال به انتظار کولو د دې نفقه و جامې وې د مړي کور د خاوند وارثانو باندې و نو هغه مخکې آیات چې دی هغه وروسته نازل شوی دی خو مصحف عثماني کې دا مقدم دی لکه هغه یتربصن انتظار بکې بانفسهن 4 اشهر و 10 په دې باندې دا منسوخ شوی دی هغه ناسخ دی او دا منسوخ دی دا یادوي ناسخ او منسوخ نو هغه آیات ناسخ دی او دا منسوخ دی چې یتربصن انتظار بکې بیبي چې خاوند مړ شو بانفسهن په ځانونو خپل باندې 4 اشهر و 10 سلور میاشتې ول سورې نو دا آیت منسوخ کو چې یو کال به انتظار کوي دا آیت منسوخ شو البته علما وی جواز د مستحبه طریقه ده وجوب ختم دی چې یو کال نفقه ورکې څوک دی بیان لره اوس عام مطلقات وی دی عام مطلقات سره ښېګړې وکړي وللمطلقات او د پاره د مطلقات طلاق شوه زنانو وللمطلقات او د پاره د عام مطلقات زنانه چي دي متاع منا نفقې دي بالمعروف په ښه طریقه باندې حقا منا حقا ثابت دی په ثبوت سره المتقین په پرهیزګارانو باندې مؤمنانو پرهیزګارانو باندې
كذلك هم دغرنگی یبین الله بیانی الله تبارک وتعالی لکم تاسو د پر آیاته آیاتون خپل لعلکم د پر تاسو تعقلون عقل کار واخل یعنی پوه شئ. اوس وی جهاد زکنه کوم چې زمړ کېږم بعضې خلک ویه نو رب کریم تاسو ته یو واقعه بیانوي د حزقیل علیه السلام د قوم واقعه بیانوي چې دا وردان د کلي نوموالته و چې هغې باندې وبا راغله نو بعضې د کورونو نه وتښتېدل بعضې پاتې شو چې کوم پاتې شوي و چې په هغې کې اکثر مړه شو بعضې پاتې شول نو هغې خپلو کې مشوره وکړه وی وګوره چې کوم د وبا نه تښتېدلې وی هغې ژوندي پاتې شوله وی که بیا وبا راغله نو موږ به هم تښتو نو چې بیا وبا پې راتلله نو ټولو تښتېدله. وادي افیح یو وادي وه هلته ټولو تښتېدله نو رب کریم ورته وویل موتو د مرګ نه تښتېدلی و مړه شیه نو څومره چې تښتېدلی و ټول مړه شو. نو ای مؤمنانو دا خبره چې زه به جهاد ته لاړ نه شم مرمه کور کې به نه مرمه دا ستا قاصر فکر دی. نو دغې واقعې ته لږ سوچ وکړه دغه انسانان د مرګ نه وتښتېدل ټول باری تعالی مړه کړل دا خو د تقدیر خبرې دي. بعضې مجاهدین دیش کاله وجنګېږي بس بیا شهیدان شوي نه وي او ډېرو خلکو خپل کورونو کې زړې خپې نیولې وي مړه شي. نو دا د ذهن نه وباسه په تقدیر باندې ذهن جوړ کا. نو دا څومره چې بیا مړ شي په دعا د حزقیل علیه السلام دا ټول بیا ژوندی شو. نو الہ العالمین دا واقعه بیانوي. علم ترا یا ندی کتلی تا لفظ د علم ترا چې قرآن کې راشي د تعجیب او تشویق د مابعد د پاره وي هلکه نه خبر داسې چل شوی تا ته پته نشته دی چې داسې چل شوی. علم ترا ته علم نه لرې الی الذین په کسانو باندې خرجو چې دی وتیو من دیارهم د کورونو خپلونه وهم دی الوف زرګونه مختلف اقوال دي سوق وي او یا زرا سوق وي سلويغ زرا سوق وي دیش زرا سوق وي لزرا سوق وي اته زرا سوق سلور زرا دا اقوال دي زرګونه خلکو بس ضروری خبره نه دا چې څومره بس زرګونه وهم دي الوف زرګونه سنه تقتیدلی وحذر الموت خوف الموت يريد مرقنا فقال پسویل لهم دی لرا الله والله پاک موتو مړشي فماتو 8 ایام پس مړه پراتو دی اتورزی ثم بیا الله تبارک وتعالى تورزون بعد احیاهم جند کړه دی لرا بعد موتهم رست د مرګ د دینه په دعا د حزقیل علیه السلام حزا سره حزقیل علیه السلام. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى لذو فضل خاوند فضل دی علی الناس په خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یشکرون شکر نو باسی. نو اس عقیده در جوړه کنو وقاتلوا جهاد د پر عقیده جوړه کنو وقاتلوا جنگ کوي تاسو فی سبیل الله په لار د الله کې والم پوښی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى سمیع اوریدون کې دی علیم پوهه پنیتون تاسو باندې چې نیت مو څنګه د جهاد کې خراب دی که صحیح دی که خراب بینو مثال داسې د هندوستړی خدای ناراضه هیڅ فایده نه ملاویږي. منزل الذي سوق دی هغه کس یقرض الله منا چې قرض ورکي الله لره یعنی یقرض عباد الله چې قرض ورکي د الله بندگان لره قرضا حسنا قرض حسنا قرض حسنا دا دی چې زړه د تل نه او د زړه د خوخې نه ورکي فیضاعفه پزیاتی بری تعالی له دی انسان لره هود فیضاعف پزیاتی هودی قرض لره له دی انسان لره اضعافا کثیره په چندونو زیات سره. نو سوق چې وایي انفاق دلته یقرض الله نه مراد یعنی چې انفاق کی فی سبیل الله د الله په لار کې ورکی مراد نه ده. نو فیضاعفه پزیاتی بری تعالی د هودی قرض لره له دی انسان لره اضعافا په چندونو کثیرون زیات سره. اوس که سوق وایي چې زب غریب شم زنه ورکوم دا انفاق نکوم فی سبیل الله نو دا موایا والله الله تبارک وتعالى یقبض تنگی روزیانه
امتحانا ويبسط فراخي چاله چې خوخوي پوه شي فکر مه کوه چې زه مالدار یم د اله خوخه د تا نه به واخلي بل چاله به ورکړي دا څومره مالونه چې دا ټوله دنیا چې د الله ته پاتې کېږي ویلیه او دی الله لره ترجعون واپس کولی شي نو نازېږئ مه په دنیا باندې په دې بنګلو باندې